د کوزدر تحصیل دینزي اوچ الایثار فاونډیشن لخوا د تحصیل دینزي په بیلو بیلو برخو کې د ونو بوټو نالولو په سلسله کې خود شوي مقابلې ګټونکو ته شیلډونه ورکړی شوي دي. په دې موقع الایثار فاونډیشن ته د بوټو سهولت ورکوونکي ممتاز سماجي شخصیت حاجي امیر نوشاد هم موجود و. په دې سلسله کې چکدره پریس کلب کې په یوه غونډه کې حاجي امیر نوشاد او الایثار فاونډیشن مشر مولانا عبید الله انور اول دویم او دریم راتلونکي وجیه الله خیر محمد سهیل جان سواتی چکدره پریس کلب صدر جاوید رحمان په شمول نورو ته شیلډونه ورکړل. په دې موقع د الایثار فاونډیشن په حق د عبید الله انور او حاجي امیر نوشاد په شمول نورو وینا وه. الایثار فاونډیشن په 2016 کې زموږ یو څو جوانانو جوړ کړی او په هره موقع باندې موږ د خلکو سره بې اسره خلکو سره بلکې زموږ پریارټي دا چې موږ ټولو نه زیات بې اسرې خلکو ته ورسو او په هغې کې بیا دا ده چې موږ د خلکو د عزت نفس کار وساتو، د هغو سره تعاون وکړو. په هر رمضان کې د غریبانو سره د راشن په شکل کې، بیا په اخترونو کې تقریبا 250 یتیمانو ته مونږ په تیر 2 اخترونو کې هغوی ته باقاعده لباس او د هغې سره چې کوم دی نو د هغې د جوړولو خرچه دا مونږ ورسوله. دغه شان په تیر سیلاب کې تقریبا الایثار فاونډیشن د 2.5 کروڑو روپو پورې په کمراټ کې، په چترال کې، په سوات کې د خلکو سره په بهترین انداز سره تعاون وکړو. بیا د تعلیم په لحاظ سره په هر ځای کې په چونکې مختصر دغه کې ویم مونږ په هر سیشن چې کله د سکول شروع کېږي د سکول ماشومانو لا خصوصا د وینټر پیکیج چې کوي په هغې کې بنې، بوټانې او جورابې، ګرمه ټوپۍ دا تقریبا د اوچ په 8-9 سکولونو کې مونږ په دې یخنۍ کې چې کوم دی هغه تقسیم کړه او د دې سره سره چې کوم دی نو چې څومره یتیمان یې هغه زموږ سره په رابطه کې مونږ د هغو سره محنت کوو. دغه شان زموږ د علاقې چې کوم سوپید پوش ورته ووایه چې خصوصا علماء کرام په هر روزه کې شروع کېږي نو موږ تقریبا 60-70 علماو ته د 5 نه 10,000 روپو پورې هغوی ته نقد تعاون دا موږ ته فراهم کوو. ورته بیا خصوصا د پرایویټ سکولونو استادان شو د هغوی دپاره یا بعضې وخت کې زموږ سره مریضان راشي د هغوی د علاج دپاره په غټه سطح باندې د خلکو سره موږ د تعاون کوشش کوو او دا تقریبا د 2016 نه زموږ دا جدوجهد جاري دی او په بهترین انداز سره څه کال بلکې دا دویم دریم کال چې موږ دا ضرورت محسوسوو چې زموږ په علاقه کې د شجرکارۍ ډېر انتهایي ضرورت دی ځکه چې ګرمي ورځ په ورځ سیوا کېږي او آب و هوا خرابېږي. زموږ ستاسو موسمونه ګډوډ شوه د هغې بنیادي وجه دا ده چې ونې ختمې شوې او نوې ونې نشته. نو په هغې بنیاد باندې مونږ فیصله وکړه چې مونږ باضابطه یو تحریک روان کړو نو د اویرنس دپاره مونږ په هغې کې د مقابلې انعقاد وکړو چې رقم کس بوټې نال کو او بیا هغې د سوشل میډیا باندې په هغې ویډیو شیر کړه په هغې چې د چا د ټول نه زیات ویوز راغله نو هغو له مونږ ریوارډ ورکړو. نو په هغې کې ډېر ښه ملګرو حصه واخیسته او هغه څه چې کوم دی نو روان شو تقریبا په دې دغه کې 2000 پورې مونږ بوټي په ټول تحصیل دینزۍ کې دا مونږ په مختلف ځایونو کې نال کړه او ځینې د میوو بوټي وو اول کې په شروع کې په خپلو پیسو باندې واخیسته خو بیا د یو ملګري په واسطه باندې مونږ ته پته ولګي چې حاجي صاحب په دې کې ډېر غټ انټرسټ لري. بیا ما له حاجي صاحب سره ملاقات وکړو هغه مونږ ته وویل چې یاره ته څومره بوټي نالې مونږ ستا سره په دې کې تعاون کوو. زه د حاجي صاحب انتهایي مشکور یم. عبید الله صاحب د نن نه یو میاشت مخکې ما سره د ملاقات کې خبره شروع شوې نو دوی ویل چې یاره مونږ د اوچ په علاقه کې بوټي نالوو مونږ ته د بوټو ضرورت شي نو تاسو به څه وکړئ. ما ورته بلکل موږ ناست دي ما ورته وویل چې یاره کم دی کې قومي ځګې نو په هغې کې به څو پلانینګ جوړ کړئ که تاسو څومره بوټي نالولی شئ د هغې تعاون به سره زه کوم ولې چې د هغې دپاره زموږ خپله نرسري هم د دې دپاره جوړه کړې ده چې مونږ کم څه کم د دینزو په سطح یا د لویدګل په سطح باندې بوټو نالولو کې دومره کوشش وکړو چې دا یو د دې نورو ضلعو نه یو ځان له غونې ښکاري. ځان له څه چې یاره داسې د شینوالي په حساب باندې چې مونږ ډېر ډېر کوشش وکړو نو زما خیال دی دا به په میلیونو باندې میلیون په حساب باندې بوټي نال کړي دي. کوم درو بوټي چې د هغې فارس والا سره مونږ ملګري شوي او هغه حفاظت مو کړی. په چکدره کې په هر کور کې یوه ونه د بیار او د نفتر یا د سرب دا به زه مفت ورکوم خو که یو پروګرام هم داسې وکړو چې په هر کور کې به ونه نالو دا ټول هر څه شي. دا زما د چکدره اوچو
کم غټ کلي کې چې به دې موږ شروع وکړو نو دا ونې به زه فی سبیل الله هغې کې به هېڅ خبره نه او چې کومو کورونو کې دا شوي نو چې د هغوی پروګرامونه تاسو ویډیوونه څنګه چې کېږي نو په دې به بیا پروګرامونه کوو او دا ما عبیدالله صاحب ته ویلي دي په خپله چې کار